الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. محترم حاضرین مسلمانانو دے ڈاگی جدید تا زمنگا داراتل سپڑنبی سال اول سال باندې نه دي بلکې ډېر زمانه نه منګه د کلی ترازو بیانونه پکې کیږي. منګه راځو زمنګا نور مرګري علماء کرام راځي او په دې کلی کې بیانونه د توحید او د سنت اوازونه د شرک او د بدعات او د رسومات باطله ورني. کله د مدرسې افتتاحي کله د مدرسې اختتامي کله د قرآن کریم درس شروع کیږي او کله آخر ته رسېدلی. دا د الله یو احسان دی، یو کرم دی، یو مهرباني ده په موږ او په تاسو چې کله موږ یو ځای کېږو یا د قرآن کریم افتتاحي یا د قرآن اختتامی یا د مدرسې افتتاحي یا د مدرسې اختتامی. نو دا د الله احسان دی چې موږ یو ځای کوي د الله او دین باندې او د دین په خدمت باندې او دا دی الله زموږ تر مرګه نصیب کړي. انسان الله یو داسې حیوان جوړ کړی دی چې په ګڼه کې خوشحاله او یوازې خپه نور سیزونه هغه یوازې خوشحاله او اکثر د ګڼې نه تښتي د ګڼې نه یریږي. انسان الله داسې یو
انسان یو شی جوړ کړی دی چې دی په ګڼه کې خوشحاله وي ملګرو کې خوشحاله وي او چې کله دی یوازې کېږي ځان له کېږي نو دی خفه وي یو سړی یوازې ناست وي خفه وي خو د هغه سره ملګري کېني خبرې اترې او ګپ شپ شروع شي نو د هغه غم د هغه درد هغه هېر شي د دې وجې نه په شریعت کې په اجتماعیت باندې زور لګوي د جمع مونځ دی او ځان له مونځ دی یو سړی ځان له مونځ کوي نو د هغه اجر دی و چې یو سړی جمع سره مونځ کوي نو د هغه 25 درجې یا 20 درجې زیات اجر او ثواب دی ځکه اجتماعیت باندې وکړه په ګڼه کې وکړه داسې خادي راله واده دی نو پای کې د واده ډوډۍ چای د دعوت ولیمه وایي نو سنت طریقه ده او په دعوت ولیمه کې د دوستان ملګري راغوښتی شي هغه مالدار وي او هغه عاجزان وي دا د اجتماعیت یو دعوت راکوي غم وشه یو سړی مړ شه نو د هغه پسماندګانو سره تعزیت دی نو هغه سنت طریقه وه ته به تعزیت د هغوی سره کې هغوی له به تسلي ورکې داسې الفاظ به ورته وایي چې د هغوی پې تسلي وشي نو پای کې یو د یو خوان راشي بل د بل خوان راشي او غمزدو له تسلي ورکوي غمزدو مغدرې راځي چې د غمي نو هغه ملګري راځي او ملاویږي او ځي د هغه غم کمیږي او هغه اطمینان هغه ته ملاویږي هغه اجتماعیت بیا دوه قسمه دی یو هغه اجتماعیت دی هغه جمعواله دی هغه غونډه ده چې هغه په بېدینۍ باندې په ګناه باندې په جرم باندې یو هغه اجتماعیت او غونډه ده چې د دین په کار باندې د توحید او سنت د اشاعت دپاره وي نو ځان له هغه اجر دی او هغه ثواب دی د دې وجې الله چې دې دواړو فرق ذکر کوي یوې ته وایي انما النجوى من الشیطان دغه جرګه چې په غلطو کارونو باندې ده نو د شیطان د طرف نه ده او چې کومه جرګه وتعاونوا علی البر والتقوى دیو بل تعاون او دیو بل ملګرتیا کوي په اشاعت توحید په اشاعت ایمان او په اشاعت سنت باندې نو دغه سره اجتماعیت او دا غنا دا جلسه دا چې جوړیږي نو دا په دې نیت باندې چې موږ راجم شو یو خدا دې چې ملګرو له تسلي شي چې زما ملګري شته چای مال ځان راوسي او ما خواته راځي دیم بداو شي چې په غنا کې په اجتماعیت کې سردین خبره به وشي داینه و خلق مستفید شي داینه و فائدہ والی خلق ته خیر ورسي او دریم دا چې چاته د خیر لار معلومه وي نو ای به نور خلق ته خیر ورسي داینه به فائدہ شي پدې کې باندې دین خبرې وکړي امر بالمعروف وکړي او نهي عن المنکر وکړي حدیث کې راځي
जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई लतामुरुन बिलमारूफ वलतनहउन अनिल मुनकर तासु बद कुरान और सुन्नत अमर कोई मारूफ माउर्रिफ मिन किताबिल्लाह व सुन्नत रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारूफ आगे तो इच्छा कुरान और सुन्नत मालूमी तासु बद कुरान और सुन्नत हुक्म कोई वला तनहउन अनिल मुनकर और तासु बद मुनकरात न खलक बनी कोई मुनकर आशी तोई चाहत अल्लाह दे दिन खिलाफी और कदा न कोई नो अल्लाह बदर बांधे आम अजाब रावली द बनी इसराइल जिक्र चे अल्लाह कई सूरह मायदा के अल्लाह वही कानू ला यतनाहउन अन मुनकरिन फ़अलू कानू ला यतनाहउन अन मुनकरिन फ़अलू आयु चाइबा मनान कोलद मुनकर चकोया गिलारा दागई लोई जुर्म दाओ चगालत कार बेवली दे अगवे मनी को ना बनी इसराइल के औज़ल बैनमा गिलमानुन कद अखज़ू बीका अलकान याव चरनी वले फ़अन्तफून रिशहू दागने बने इसते और अचर नारी वाली दिया बिया कोला उदयती बने इसते वशेखुन काइमुन यंजुर इलैहिम ला यामुरुहुम वला यनहाहुम आखवाया शेखु लाड़ू चिदई दे कतला ने दई मने कोला का जुलमना और ने दई ललास निवा ने अगई तवे चदा चर प्रेदई ला यामुरुहुम वला यनहाहुम अल्लाह अजाब रावले को और चदा अजाब मलाइक राज रवि कतल नुआ अल्लाह तवे इसमें का बिवारू चायू कतल शेख उलाद दे और नफल कई नुआई अल्लाह तवे अल्लाह और देखो बुढ़ा शेख उलाद दे नफल कई वे अवल ददना शोरो कई जगह को तंदी बांगे फलन रागले जुल्म की गया उदे दाम लिखई ना कला जे जुल्मी या अमन न राजी जुल्म अमन दा द्वारा में जमा की और कुरान के अल्लाह वही अल्लज़ीना आमनू यल्बिसू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन आगसान जगह ईमान राड़ और गडवाड़े ने गई ईमान नरद जुल्म सरा उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून दा गसान जी दी लरद अमन और दई दी समलार बांधे रवान जुल्म ईमान को दराड़ ईमान दे आखिरत दे निजात छो उका जुल्म दे ईमान सरे यावदाई का जुल्म दा से लफ्ज़ दराड़ चिरान दे जुल्म प्रदी हक वालो तो वही नुकदा अल्लाह हक दे तो वही शिरक कदा बंदा हक दे दाम जुल्म दे चाचे जुल्म करे दा गई अल्लाह अमन न नसीब करे अमन अल्लाह नसीब कीगी चे जुल्म नहीं और दा जुल्म खत्मोल और दा अमन रावस्तल दा पसकी दा पदी की च अल्लाह किताब दखल कीनी दो उलमाओं सर ताल्लुक जोड़ की दो दीन जाइन तराशी नगई पोशी चेहरा दाद अमन लारदा दाद बदमना लारदा दाद खैर लारदा दाद शर लारदा कल दरसुन तराशी मदरसो तराशी उलमाओ सरकीने ज़मा मेहरबान ता तब खला रो खुदलेशी तब जुल्म न बची
او کنا ته د علماو سره نه کینی ته مدرسو ته نه راځې ته جومات ته نه راځې نو بیا د امن لاره ګورې نشته نن سبا د بدامنۍ د خورولو لپاره څه خلک پراپیګانډي کوي او پراپیګانډي داسې چې هغه د علماو خلاف د مدارسو خلاف د دین خلاف نو کله چې تا د مدارسو نه د خلکو له تور کړو تا د دین نه د خلکو له تور کړو تا د علماو نه د خلکو له تور کړو نو بېدیني په خپله راغله او چې بېدیني راشي د هغې سره بیا ظلم هم راځي او چې ظلم راغی امن ختم شي د دې وجې نه ظلم او امن دا دواړه نشي یو ځای کېدی ما چې کوم آیاتونه لوستي وو په دې کې الله د دوو ډلو ذکر کوي یو هغه ډله ده چې هغه تابعدار وو یو هغه ډله وه چې د هغې تابعداري کوله یو خوا پیرانو استادانو بل خوا مریدانو او شاګردانو هغه پیران هغه استادان چې هغه پیران او هغه استادان چې هغې غلطې لارې ورته ښیلې وي نو هغه چې کومې مریدانو او شاګردانو هغوی به وایي الله دوی ګمراه کړي دوی راته غلطې لارې ښیلې وي او هغه مشران به ورته وایي انا نصرفناکم عن الهدی موږ بند کړي وایي د قرآن او سنت نه بعد اذ جاءکم پس د هغې نه چې راغلي تاسو ته بلکې تاسو خپله مجرمان وئ خپله هم غلطې لارې خوښې کړې وې نو آخر کې الله وایي ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر رزق د الله په لاس کې دی چاله فراخ رزق ورکوي او چاله تنګوي نو چې رزق د الله په لاس کې دی او ته د الله بنده او الله ته محتاج یې نو هغه کارونه وکړه چې په هغې الله رضا کېږي رزق به الله فراخه کړي تاسو وګورئ د یونیورسټو نه هم خلک فارغېږي بله شی د مدرسو نه هم فارغېږي د یونیورسټۍ نه چې فارغ شي نو هغوی ډېر خوشحاله وي او تعلیم مې وکړه اوس به نوکري ګورم او غذا کوم 3-4 کاله منډې وایي نوکري نه یې اخري کې غوسه وي نه بیا ځان له څه کار کسب کولی شي نه نوکري میلاویږي نو اکثر بیا چرسیانه پوډریان شي او د مدرسې نه چې فارغ شي نو هغه له الله داسې رزق ورکوي چې خلک ورته اړیان او چېرته به تاسو هغه څوک نه وینئ چې د علم سره تعلق یې هغه د لوږې چغې وایي د لوږې نه چغې اکثر هغه څوک وایي چې د هغه علم سره تعلق وي نو دا علم دا یو ښه شی دی او دا مدرسې د علم ځایونه دي دې سره خپلې رابطې وساتئ زما خو زړه غوښته چې بیان یې اوږد کړی وی عمران مې ډېره سوځي او خوږېږي نو په دې لږ بیان اتفاق کوم الله دې ما او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين